بیلین نه دي زمونږ د ډلې نه دي د مسلمانۍ د ډلې نه دي د ایمان د ډلې نه. نو به خبره چې دا هغه سخت شولا. او حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله فرمایي زما په امت کې مبغوسه نوجوان هغه دی چې مخکې خبره څومره ذکر شو چې د مالی لحاظ سره برابر دی، جسمانی لحاظ سره برابر دی، هر لحاظ سره برابر دی، بیا هم نکاح نه کوي. نبی اسلام فرمایي زما په کې دا مبغوسه نوجوان دی. نو د رسم او رواجونو د وجنه دغه چې دی هغه په ګناه کې چې دی مسلمان اخته کیږي. نو دا د مشرانو والدین ذمہداري چې خپل ذمہداري ادا کړي. نو مخکې خبره ذکر شو کله انکار ته وکي نو بیا ګوره خبره سخته ده. لکه په معاشره کې ډېر خلک داسې دي چې هغه د نکاح یو اسی بې ځای شي دا پکې وچاره وستي دي. لکه زمونږ د معاشرې یوه چې مخکې د پښتنو نوم بدنام کو اوس د اسلام نوم بدناموي. ډېر ښه به پېژنې ملاله ځان ته چې ملاله یوسفزۍ ویله چې مخکې بې شرمي او بې حیایي وکړه په ټولو انګریزانو وګرځېدله د مسلمانانو نوم یې بدنام کو. زمونږ خلکو دی د مسلمانانو د پښتنو نوم یې روشن کو، د پښتنو نوم یې روښانه کو، د پښتنو نوم یې چې دی وشرماوه. پښتنو کې پښتون چې دی کې بې حیایي دغه بدای حیا به پکې، عزت به پکې او غیرت به پکې. دا به غیرتی بے غیرت بنی، بے حیا بنی، بے شرم بنی. دا به د مسلمانانو به خاص ګرځي پښتون به صفت دی. او چې د انګریزانو په منځ کې ګرځي او به سرتور دا زنه دغه بے حیام دا بے شرمم دا بے غیرت هم دغه. نو د پښتونونو می په اول ځل بدنام کو. او دوی مسوي وای د نکاح د لپس پکې چاره وستې دي، د نکاح پکې چاره وستې ده. دا لپس چې دی دا دسخط کول او دا پکې وای چاره وستي وای خو ګرل فرند پارتنرشپ دی. وای پارتنرشپ وای خره کنه چې کم چا سره پارتنرشپ برابرۍ بس دغه سره زبیا په سوشل میډیا خپ کولم کوله دا ویلي دي. دا پښتني دی دا وای د مسلمانانو نوم یې روښان کړو. مخکې د پښتنو نوم چې دی شرمولیو، اوس چې دی نو د اسلام نوم چې دی هغه بدنامي. نو هر دا چې دا نکاح کول دا د مسلمان د فارا د ثواب سیز دی، د خیر او د برکت سیز دی. او هغه چې کوم آیات می تلاوت کوي اخیری خبره پکې دا آیت مبارکه کې ذکر شوی و چې الله جل شانو فرمایي چې یغنیهم الله من فضله، الله به په خپل فضل سره مالدار کی. نو مفسرین دغه ځکه د نکاح کول دنیاي پیدا دالی کی چې کور کې غربت او کمزوري نو د نکاح کول سو پکې الله مالداری راولي. یعنی د دنیا پیدا چې الله به د دنیا اسباب برابرې. او خبره چا کړی دا؟ الله جل شانو په خپل کړی دا چې زبې چې د په خپل فضل سره مالدار کما. نو چې الله په خپل فضل سره مالدار کوي الله ذمہواری اخستې ده نو دا به خامخا به الله اسباب برابرې، الله به مالدار کوي. او کنه دغه تر توړي چې نه پارتنرشپ طرف ته خبره وړي چې بس پارتنرشپ چې چا سره برابرۍ الته غذا نو نکاح نشول. نو بیا فساد خوريږي، بیا به حیايي خوريږي، بیا به شرمی چې د هغه خوريږي، او بیا به برکت نه راځي بلکې نحوست به بیا خوري. دغه د وجنه به برکتی راځي. نو الله جل شانه مسلمانانو ته د دې شي حکم نه دی کړی چې ته پارتنرشپ برابر کا. مسلمانانو ته حکم دی چې ته نکاح وکا. نو کو دا رسم او رواجونه چې مخکې څومره ذکر شو دا رسم او رواجونه موږ پرې خودل نو به ډېر نارینه زنانه چې د نوجوانان هغه به د ودونو نه بغیر نه پاتې کیږي. او کنه دغه شانو نو بیا به دغه د ملاله یوسفزۍ په دې طریقه باندې به عمل کوي چې پارتنرشپ به برابر وي. الله جل شانو دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله جل شانو دې موږ دغه نحوست او بې عزتۍ او بې شرمۍ الله محفوظ ساتي. الله جل شانو موږ تاسو ته په دې خبر د صحیح عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم